زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله وفات کېدو نو په هغه وخت کې د ټول امت دپاره دوه وصیحتونه کړي وو. اول الصلاة وما ملکت ایمانکم، ای زما امته تاسو مونږ مه پرېږدئ. په دویم د غریبانانو سره بد سلوکي مه کوئ، یعنې رحمدله ورسره اوسئ. قدرمندو کتونکو، که موږ یو سایډ ته لاړ شو او په دې خبره سوچ وکړو چې زموږ دا مونځ څنګه دی، که موږ د ماښامې ویده کېږو موږ د ځان سره دا سوچ وکړو چې زموږ د غریبانانو سره رویه څنګه ده، زموږ د غریبانانو سره سلوک څنګه روان دی. قدرمندو کتونکو، 15 وخته مونځ دی او په دې کې موږ ناراسته یو. د سهار مونځ پکې پرېږدو، د ماسخوتن مونځ پکې پرېږدو. دا نن سبا زموږ د ځوانانو حال. تېره ورځ چې په سوشل میډیا باندې کومه ویډیو وایرل شوې وه، دا کوم ټیک ټاکر نه چې کس تپوس کوي چې تاسو مونځ کوئ او که نه، نو ټیک ټاکر ورته څه داسې شان جواب ورکوي چې دغې ته وزګارېږم. نو زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم آخري وصیحت او هغه ته زما مسلمان رور نه وزګارېږي، نو دا مسلماني شوه. قدرمندو کتونکو، نن سبا حالاتو کې د غریب سړي سره زموږ رویه څنګه ده، د غریب سړي سره زموږ سلوک څنګه دی، دا موږ د خپل ځان نه تپوس وکړو، یو سیټ ته کښېنو او موږ دا سوچ وکړو چې د غریب سړي سره زموږ رویه، زموږ طبیعت څنګه ده. نو دا ټول حالات به سم شي چې کله موږ سوچ وکړو او زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم آخري وصیحتونه کړي دي او په دې باندې موږ عمل وکړو، نو موږ به هلف ویه شو.